बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु ग्रान कतुन को रिदुन को ज़ेम स्तासु कुर्बना ज़रगुना खलील उम्मीद कोम हिलो कोम च देवख के तासु टोल चर त हम यही न रोग जोड़ और खुशाल बई और जमगा हमेशा ताउस द पारा दजर तल और कुमिना उम्दगयो दुआ वी च अल्लाह तासु टोल पर सेहत बांध रोग जोड़ साता प्रोग्राम तासु गोरी द टीवी नेशनल पे खबर सांगना बिल्कुल नेक बनेगा और जनाब नंजद ब्यादा से फ्रेम किरा गलेम इट मींस च मुसरा डेरियो स्तर मिलमा मौजूद दे च कला हम दा से फ्रेम किरा शुनु मुसरा सोक न सोक मिलमावी द खपल फील्ड द खपल शोबे च कम द्यागा एक्सपर्ट वी औनन हम मुसरा दासियो एक्सपर्ट यो मिलमनास ते दागी तारुफ बकू खो आगे नमक के जताउस तोवेम چې دا چې کومه میاشت دی وخت کې د اکتوبر میاشت او هغه بیسیکلی مونږ صرف مونږ پاکستان کې خلک نه مانځو بلکې نړیواله ورځ دا مانځل کیږي ورځ نه بلکې منت په وتویم د برست کینسر حوالې سره او دا ټوله میاشت دی د برست کینسر اویرنس حوالې سره به خبرې اترې هم کیږي زموږ پلیټفارم نه به هم دا کوشش پوره کیږي چې د دې حوالې سره تاسو ته وخت په وخت چې د سناسه معلومات درکو چې موږ ته خو ته فایده وشي خو تاسو ته هم فایده واخلي او که چېرته خدمه که داسې زموږ څه ښځې وي یا سړي وي چې هغې ته داسې شک و شوبه ده په خپل ځان باندې نو هغې د زر تر زره هاسپټل ته یا چې کوم کلینیک ته یا چې کوم ډاکټر دی هغې ته د ځان ورسوي نو نن چې دی زیاته خبره به چې دی هغه موږ د برست کینسر حوالې سره کوو خو هغې سره سره چې دی نور داسې بیماریانې دي چې هغه به هم موږ ډسکس کوو او زما دې خبر نه تاسو ته پته لګېدل ده چې موږ سره بالکل ډاکټر صاحب ناست دی او جنرل سرجن به ورته ووایم د خپل فیلډ ماهر دی ایکسپرټ دی او جناب نوم دی ډاکټر عبدالصمد صاحب مختلف انسټیټیوشنز کې مختلف هاسپټلز کې چې دی هغې په مختلف عهدو باندې کار کړی دی LRH کې هم پاتې شوی دی او دې وخت کې کرنټلی چې دی هغې RMI کې چې دی ایز ا کنسلټنټ هغې لګیا دی خپل سروسز پرووایډ کوي نو او دې نه علاوه که زه دا خبر وکړم چې اټ هیز مور دین 50 ایئرز چې د هغې ایکسپیرینس دی ماشاءالله په دې خپل فیلډ کې نو تاسو په خپله سوچ وکړئ چې به څومره قابل ډاکټر وي چې 50 کال نه زیات هغې چې دی ماشاءالله خپل سروسز پرووایډ کړي دي او دې نه علاوه هغې خپل ریسرچ پیپرز او آرټیکلز هم لیکلي دي پبلش شوي دي نو نور انټروډکشن به هغې په خپله خپل کوي او تپوس به ترې نه کوو هغې سره سلام دعا کو راځئ السلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ تاسو راغئ موږ لم ټایم راکو ډېره مهرباني چې تاسو زه انوایټ کړم ټو ګیټ نالج فرام د سرجیکل پوینټ اف ویو پبلک لپاره هم او کوم میډیکل سټوډنټس دي هغې لپاره هم او ډاکټرانو لپاره هم ان جنرل بالکل جی اور موږ هم دغه غواړو چې موږ ټول ته نه فایده وچته خو ستاسو د معلوماتو نه سر ټول اول خو چې کوم دا مختلف بیماریان دي هغې طرف ته به راځو خو مخکې زه وایم چې تاسو که خپل لږ یو وړوکې غونته کې موږ ته خپل انټروډکشن وکړئ تعلق مو د کمې سیمې سره د کم علاقې سره تعلق لرئ او بیا سبق چې کوم ستاسو ایجوکیشن سانه پروسس دی هغه مو کم ځینه ویلې دی هغه پلیز موږ ته ووایئ جی ما خو بیسیکلی زما ایجوکیشن چې کوم دی نو سلګ ډېر پنجاب کې شوی دی او دلته فرنټیر کې شوی دی انیشل ایجوکیشن او بیا هغې نه پس میډیکل کالج کې خیبر میډیکل کالج کې زه ایډمټ شوی وم نو هغه دیٹ واز آن د بیس اف مای ډومیسایل بیکاز آی بلانګ ټو پېښور نو پېښور د کوم ډومیسایل دی هغې د وجه نه موږ دلته ایډمیشن واخیستو نو بیا ډاکټر جوړ شو 15 کاله پس نو بیا هاوس جاب مو وکړو بیا هغې نه پس بیا رو پوسټ ګریجویټ ټریننګ طرف ته لاړو هغه زمانه کې ډاکټران به ډېر کم وو او فیلډز هم داسې لیمیټډ وو سب سپیشالټیز ډېر نه وو ډیولپ مین سپیشالټیز وو لکه پیډیاټک شو ګایني ابسټریټکس شو لکه دا سرجري شو میډیسن شو نو دا شعبې به آرتھوپیډک سرجري غوندې سپیشالټي هم هغه زمانه کې ډېر ډیولپ نه و او وروسته ورو بیا هغه یو سیپریټ سپیشالټي ډیولپ شو آرتھوپیډک سرجري به هم جنرل سرجنز به کولو زما چې کوم دلته ټیچرز وو پروفیسر فیروز شاه صاحب خدای وبخي پروفیسر محمد کبیر پروفیسر SAR ګردهي صاحب دي دلته وو نو هغه زمانه کې چې کوم دی نو آرتھوپیډک سرجري هم به دي سرجنانو کولو او موږ هم لږ ډېر ورسره کولو ایز جونیئر سرجنز صحیح ښه صحیح سر اوس لږ تاسو زه خپله پوښتنه کول غواړم چې هسې
څنګه یو سپیشلایزیشن څوک کوي کنه یا سپیشلیست وي د خپل فیلډ ماهري چې دا کارډیولوژیست دی دا د سترګو یا ډاکټر دی اسان الفاظ کې به زه وایم یا د غوږونو ډاکټر دی دا چې کله د جنرل سرجن خبره راشي نو بیسیکلی دا څه فیلډ دی په دې کې څه راځي जनरल सर्जरी के तकरीबन टोल बीमारियां राजी कुम एब्डामिनल सरा ताल्लुक साथी कहना जी या एब्डामिनल वॉल सरा ताल्लुक साथी नो आगे के द गट वाला डिजीज दी स्टमक डिजीज शू गॉल ब्लैडर डिजीज शू दे रेक्टम कोलन के चुकुम लार्ज इंटेस्टाइन के मर्जुना राजी दाशू नो दा टोल दे फील्ड के राजी ٹھیک ده خسر اسمه ته دا هم وایي چې د سرجري سانه قسمونه دي ځکه چې اوس مخکې چې د څنګه سرجریز به کېده باقاعده کټس به لګېده هر څه به کېده اوس چې دی رو رو چې څنګه زمانه مخکې ځي نو اډوانسمنټ راځي په هر څه کې نو لږ موږ ته زموږ کتونکو ته دا هم وایي چې د سرجري څومره قسمونه دي او خلک یریږي چې هغې ته تاسو ووایي چې تاسو به اپریټ کېږئ یا ستاسو سرجري به کېږي نو وای ډو دے فیر او چې دا هر یو انساني فطرت دی چې هغې ته تاسو وایي چې سبا به ستا اپریشن دی نو هغه دماغ کې څه نه څه یره وي څه نه څه وریز وي چېرې ماته نشه به څنګه میلاویږي زما اپریشن به څومره وي څومره اوږد به وي څه کمپلیکیشن به ماته وشي هغې نه پس به څنګه چلو شي زما لایف به څنګه وي نو دا ټول سوالونه هغې ته ذهن کې راځي خو ډاکټر یا سرجن ته پکار دا دی چې هغې ته کاونسلینګ کوي کاونسلینګ یو انیشل ټایم ورسره واخلي چې بھئی ستا اپریشن دی د تریخې اپریشن دی تا ته درد دی ته خوراک کوي تا باندې درد راشي الټۍ راشي نو هغې ته بیا مونږ پوه کړو چې دا دونه ټایم اپریشن اخلي او دومره ټایم کې به ته ښه شي او دی کې دا پروسیجر دی داسې به کېږي دی کې 30 منټ به لګي یا 40 منټ به لګي نو هغې نه پس به ته بالکل ټیکې او تا ته به ډېر درد هم به نه کېږي مونږ به تا ته نشه خبر کوو او ستا وونډز ته به مونږ لږ ډېر انستیزیا ورکړي نو هغه بیا کانفیډنس ډیولپ شي لوکل انستیزیا ورکړي لوکل انستیزیا نو دیٹ از د بیسک شی چې کوم دی که نه چې هغه دی ټو گین دی کانفیډنس آف د پیشنٹ دا که یو سرجن وکړي نو بیا پیشنٹ په خپله هغې ته اګري شي ټو go for that procedure اور سر قسمونه لګ موږ ته وایي د سرجري د سرجري خو جنرل سرجري کې خو مین دا دی چې اوس لیپروسکوپک سرجري هغې ته وایي مینیمل انویزیو پروسیجر یا مینیمل انویزیو سرجري آی کسی ها جی نو هغې کې څه دا هغې کې مونږ کټ نه لګو هغې کې مونږ اول خو خټې کې ګیس ډکو صحیح ده ګیس سره خټه وپړسېږي نو بیا مونږ هغې کې انسټرومنټس واچو واړه واړه سوري وکړو هغې باندې مونږ ګریسپر واچو چته سیزر واچو چته چې کوم کیمرا یو ځای کې لاړ شي نو کیمرې پورټ وي داسې سیزر پورټ وي داسې ډایسیکټینګ پورټ وي نو هغه بیا دننه هغې باندې مونږ کار کوو لکه هولډینګ هم هغې سره کېږي پخوا به هولډینګ چې کوم دی نو هغه انسټرومنټ سره ریټریکټر سره به کېدو کلاو به شو وونډ او یو اسسټنټ به ما سره ولاړ و هغه به راښکودو کله کله هغه راښکودی هم نه شو پراپرلی او خلک هم هغې نه زیات تېرېږي چې سوچ کوي دا اوس داسې دا مینیمل انویزیو پروسیجر راغلی دي چې هغې سره مونږ کم نه کم مطلب ټراما وکړي مریض ته او ورکوټ کټ لګوي ډېر ورکوټ کټ دي آر جسٹ سمال هولز 2-3 هولز او یو امبلایکس کې هول وی چې هغې کې مونږ کیمرا واچو نو مطلب مې دا دی چې دس از called minimal invasive procedure or minimal invasive surgery MIS نو دې سره مریض ته درد هم نه اپریشن نه پس ریکوري هم زر کېږي او اپریشن نه پس هغې ته کمپلیکیشنز هم ډېر کم کېږي ٹھیک ده ښه سر اوس څنګه چې ما شروع کې ویلې چې د بریسټ کینسر دا پوره میاشت د اویرنس حوالې سره به چلي نو که اوس هغې طرف ته راشو چې بریسټ کینسر چې دی اوبویسلی چې دا نوم خلک ووري نو ویریږي ټیک شوه نو ټول اول خو لږ موږ ته دا ووایي چې د دې علامات سمټمز څه دي که یو ښځه کې ظاهر شي یا که سړو کې ظاهر شي نو هغې له لکه سمټمز علامات څه چې هغې له پکار دي چې ډاکټر سره رجوع کړي ګوره جي دا ټول نه ضروري چې کوم سمټم دی هغه برېسټ کې یو غوټه ډیولپ شي یو غوټه چې ته برېسټ کې راشي چې مخکې هغه نه و صحیح ده موسټ اف د ټایم دا غوټه داسې وي چې هغه ډېر پین هم نه کوي فیور هم نه کوي صحیح ده نور څه خاص هغې سره سمټم نه خو برېسټ باندې چې کله مریض خپل لاس ولګوي نو هغې ته فیل کېږي چې دا ځای زما سخت شو ګلټي غونډه صحیح ده نو هغه بیا پکار دی چې هغې یا هغه لاړ شي ټیسټ وکړي یا ډاکټر ته لاړ شي یا لیډي ډاکټر ته لاړ شي چې هغې هغه معاینه وکړي او هغې ته وښیي
چې را دا څه شی دی او د دې مخکې کوم ټیسټونه به ته کوئ چې هغې نه پس موږ دا وباسو. ښه سر دلته سوال دا هم پیدا کېږي چې ضروري خو نه ده چې هغه هم ګلټی د برست کینسر وي، داسې بل څه هم کیدای شي. ځکه چې زما یو فرینډ وه نو څه ټایم چې موږ کالج کې وو نو د هغې همدغه رنګې څه برست سره څه ګلټي غونته کې لمپ غونته کې هغې ته محسوس شو. نو هغه هم ویلې د اوبویسلی چې خدای مکړه داسې برست کینسر دی څه دي، خو چې هغه لاړه نو هغه برست کینسر نو هغه څه بل څه وو. جی هغه کې دا دی چې کوم دی که نه دا برست کې واړه واړه لمپس ډیولپ کېږي which are not dangerous, which are not cancerous. هغې لمپس چې کوم دی ډېر موبایل وي، موومنټس هغې ډېر زیات کوي. لکه یو ځای کې تاسو فیل کې بیا هغه چې سلپ کېږي ګوتې لاندې سلپ کېږي. یو لمپ چې ګوتې لاندې سلپ کېږي نو هغه خطرناک نه وي، او یو لمپ داسې وي چې هغه فکسډ وي، چمړې سره فکس شي یا لاندې مسل سره فکس شي نو هغه خطرناک وي. صحیح. نو دا هم مریض خپله خو معاینه کوي، خو ډاکټر باندې چې معاینه وکړي نو هغه به هغې ته وښایي چې دا ډینجرس دی او ډینجرس نه دی، دا وړه غوندې سورې سره وباسو هېڅ هم نشته، او یا به د دې څه میجر پروسیجر به کول غواړي. صحیح ده. سر موږ ته اوس لږ احتیاط هم ووایي چې اوس یو نارمل سړی دی، ښځه ده، انسان دی، نو هغه له داسې څه احتیاط مخکې نه کول پکار دي چې هغه لکه اوبویسلی صحتمند دی چې هغه ته خدای مکړه دا کینسر ونه شي، برست کینسر ونه شي. نو برست کینسر خو دا سړی نشي ویلی چې چاته به کېږي او چاته به نه کېږي، لیکن دا دی چې فیملی هسټري دی کې ضروري دی. ښه جی. ولې چې دنه داسې جینز وي ویچ ټریول فرام ون پرسن ټو دی آف سپرنګس. لکه هغې چې کوم بچي ماشومان پیدا کېږي هغه ښځې نه یا چا خور ته کینسر شوي نو پاسیبلټي دی چې هغې بل خور ته هم جینز کې دا راځي. ټیک شو، جینز کې راځي. صحیح ده. ښه سر موږ ته اوس دا هم ووایي چونکې تاسو جنرل سرجن یې، تاسو دومره ټایم تیر کړی دی، مور دین 50 ایئرس تاسو ایکسپیرینس دی. زموږ پاکستان کې د وخت کې څه صورتحال دی، ریشو څه ده د کینسر، برست کینسر حوالې سره خبره کوم؟ برست کینسر تقریبا څلورم غټ کینسر دی په ښځو کې، او د دې انسیډنس چې کوم دی هغه جغرافیکلی سپیکینګ ډېر زیات دی. انډیا کې هم ډېر دی، داسې موږ سره نور کنټریز دي، واړه واړه ایشیا کې افغانستان دی یا بنګلادیش دی یا نیپال دی، دې ځایونو کې هم ډېر زیات دی. او برست کینسر چې کوم دی نو هغه انګلینډ کې او ویلز کې او دې ځایونو کې هم ډېر زیات دی، امریکا کې هم ډېر زیات دی. هغې ځان له انسیډنس دی او ډایرکټري جوړ شوی دی، او دا انسیډنس ځکه زیاتېږي چې خلک چې کوم دی نو دے آر یوزنګ various types of radiations and different type of atmospheres. نو دا هم یو وجه کېدای شي چې دی کې کینسر ډیولپ کېږي. ښه جی سر دا یو تپوس کول غواړم څنګه چې یو اپریشن وشي نارمل دغه رنګې که د برست کینسر موږ خبره وکړو نو هغې کې پوسټ کیر هم وي یا پوسټ میډیکیشن څه ته وایي هغه هم وي چې اپریشن وشو نو مریض به لکه بس بالکل ټیک ټاک به شي، هغه ته د نور میډیکیشنز یا د ټریټمنټ ضرورت به وي او که نه؟ یاره جی اوس خو برست کینسر سرجري ډېر ماډیفای شوی دی که نه؟ صحیح ده. او موږ دا نه غواړو چې یو مریض ته غوټه وشي یا کینسر وشي هغې نه موږ سینه لرې کړو. صحیح ده. مخکې خو به داسې و چې هغې به لوی اپریشن به وکړو سینې لپاره، ټول سینه هم به لرې کړو، مسلز به لرې کړل، هغې ته به ریډیکل میسټیکټمي به وي. اوس حالات لږ داسې شوي دي چې خلک هم اویرنس زیات شوی دی دنیا کې، او لږ غوندې وړوکی لمپ هم وي نو ارلیئر سټیج کې که ډیټیکټ شي نو یو جسټ ریموو د لمپ اینڈ یو سبسیکوینټلی سینډ اټ فار هسټولوجیکل ایگزامینیشن. هغه لیبارټري کې هغې معاینه وشي نو هغې نه بیا پته ولګي چې دا کوم قسم کینسر دی. دوه درې قسمه کینسر دی چې هغه ډېر زیات لکه ډېر زیات ملیګننټ نه وي یا ډېر زیات خطرناک نه مریض لپاره، او هغې آفټر ټریټمنټ ډرګ سره وشي نو هغه ډېر ښه وشي، او هغې سروایول 15 کاله نه زیات شوی دی. نو ځینه کینسر چې کوم ایډوانس وي هغه به بیا مریض ته نقصان ورکوي، او هغې کې بیا میجر سرجري هم کول غواړي، هغې کې سینه هم لرې کول غواړي، او ترخ نه چې کوم غوټې وي هغه لرې کول غواړي، او سبسیکوینټلی چې هسټالوجي رپورټ راشي، هسټوپیتھولوجي رپورټ، هغې باندې بیا هغه مخکې کیموتھراپي یا ریډیوتھراپي هغې ته بیا ملاویږي. ښه جی، مطلب مقصد ستاسو دا دی د ویلو چې مطلب چې څومره ارلی سټیج کې تاسو ته پته ولګي هغه عمر هغه ښه وي. ایگزیکټلی ټریټمنټ هغې سروایول بیا یو دم 90 نه ابف شي، 90% نه زیات شي. او که لیټ وشي خدای مکړه آخري سټیج کې 4th
stage fourth کې یا stage ته third راشي بیا نو هغه مشکل بیا پھیلاو شي کنه ټیک ده. هغه بیا چېرته بل ارګن ته خپل نو میټاسټاسز بیا یو organ تاسو کټکول بیا هغه مجبوري وي. ضروري مجبوري شي. خاص دې نه پس په نور کوېسچنز هم کوم نورو بیماریانو طرف ته راځو خو دا یو کوېسچن ما ویل چې زه به ضرور کوم تاسو نه چې ویل پاور چې دی هغه یا چې کم تاسو ورته ویلی شي ثابت قدمي یا ریزیلینس چې دی هغه په دې بیماري کې هسې خو په نور بیماریانو کې هم په دې کې څومره ضروري دی؟ یاره جی یو ځل مریض ته چې پته ولګي که نه چې ما ته کینسر دی نو دس از ون آف د فیکټرز چې هغه ډپریشن ورته وشي. ایگزیکټلی ټیک دی که نه جی تاسو چې هر څه ما ورته هغې ته ووایئ چې یاره نه دا به زه اپریټ کړم دا به زه ټیک شي بالکل دا دوایي به لږ غوندې وخورې څه موده کې به ته بالکل ټیک یې لیکن هغې وخت خو هغې لپاره یو ډیث سینټنس نوټس رالو که نه صحیح نو هغه ټایم کې هغې ډپریس شي بټ ګریجولي چې اپریشن وشي او هغې سمټمز کم شي او هغې تکلیفات ورو ورو کمیږي نو دوایي تاسو له ورکې یا انټي کینسر ټریټمنټ شروع کې وروستو نو هغې سره بیا هغه چونکې شي کمز بیک ټو د ورلډ نو بیا هغه رو رو هغې انکریجمنټ پیدا شي چې شاید زما اوس ډیزیز کیور شو. صحیح. خاص سر همدې حوالې سره یو بله خبره کول غواړم چې څنګه تاسو شروع کې خبره کړې وه چې کاونسلینګ ډېر زیات ضروري دی د ډاکټر طرف نه هم ځکه چې یو مریض دی هغه کم یو هم مریض دی هغه ډاکټر لکه لاړ شي نو هغه په ډاکټر باندې اعتماد کوي ځکه هغه هلته ځي او هغه ډاکټر نه هم دا ایکسپیکټ کوي چې هغه ما سره ښه طریقې سره خبره کوي. ویل کېږي دا چې د مریض نیمه بیماري هم هلته ختمه شي که ډاکټر هغه صحیح طریقې سره هغه کاونسلینګ دا وکړي. نو کوم د بریسټ کینسر حوالې سره زه خبره وکړم بیکاز سټل وی ټیک اټ ایز ا ټیبو اینډ سټیګما چې خلک به څه وایي. اوبویسلی تاسو نه یو دا زه هغه خلکو خبره کوم چې کم سیویر دي کمې ښځې چې هغې نه یو آرګن یو پارټ بالکل جدا شي. ټیک شو بالکل. نو ستاسو هغه د نسوانیت یو دغه چې دی هغه یو ښځې سره جوړه وي نو هغه چې دی خلک هم دا وایي چې مطلب دا اوس څه دي. ټیک شو که نه داسې کیسز هم موږ کتلي دي چې هغې کې ښځو ته پیغور شوی دی. یو خو هغې ته دا نه کتلی کېږي چې دا اوبویسلی یو ټراما نه لګیا دی تېرېږي یو ډپریشن موډ کې ده هغه په خپله هم په تکلیف کې ده دې وخت کې او بیا د خلکو خبرې شي بیا د خلکو خبرو نه زیات چې کم ستاسو کور والی ایون بعض داسې هسبینډز دي چې هغې هم پیغورونه ورکوي. ټیک شوه نو دې حوالې سره لږ تاسو پلیز اویرنس لږ کریټ کوي او بیا ښځې هم یریږي چې لکه مونږ آپریشن نه کوم زه نه کوم نو آیا د دې څه داسې علاج دی چې صرف میډیکیشن سره کیږي او مطلب آپریټ کولو ضرورت نی او خلکو ته به څه وایي چې لکه مطلب اوبویسلی هغه یو انسانه ده ټیک شو په هغې باندې یو دا یو مجبوري ده د هغې اوس ډاکټر هم څه نشي کولی د هغې یو آرګن به کټ کېږي. نو دې حوالې سره پلیز څه خبره وکړئ. دیکھیے ټول نه ضروري دا چې څنګه ما تاسو ته مخکې عرض وکړو چې دا یو ارلی سټیج وي او زنانه په خپله وګوري خپل سینې کې چې ماته یو ابنارملټي فیل کېږي یو ماته غوټه فیل کېږي نو هغه پکار چې هغه لاړ شي د وښیي خپل کانفیډنس والا کوم سرجن بیا سرجن مخکې هغې ته کاونسلینګ کوي او هغه پوهیږي چې یاره دا وړوکی دی دا فلحال ډېر ډینجرس نه دی دا سټیج 1 کې دی یا ارلی سټیج 2 دی دې کې لا غوټې ډېر نه دي پیدا شوي نور بدن کې نو دا به زه وباسم او د دې به معاینه وکړو او پس د هغې بیا لږ ټریټمنټ به ته والې او ته به جوړ شي بس. نو ونس دا کانفیډنس مریض ته ملاو شي نو هغه بیا راشي ټریټمنټ لپاره او سرنډر کړي خپل ځان اپریشن لپاره نو بیا هغې ته ډېر فایده رسي. او داسې ما الحمدلله زما ډېر پیشنټس دي په دې ټاون کې دي ډېر ښه فرنټیر کالج کې یو لیکچرر دی پروفیسر ادا هغې ته ما اپریشن کړی شي از after 7 years she is now normal she is working. ما خپل دوه رشته دارانو باندې اپریشن کړی دی هغې ماشاءالله 15 کال نه زیات وشو they are all right. نو all depends چې at what stage you detect the disease and بیا تاسو هغې ټریټمنټ مخکې څنګه کوئ او څومره هغې ته فالو اپ کوئ د مریض چې هغې سره هغه بیا مریض ته ډېر زیات فایده رسي او دا یو ملټي ډسپلنري ټیم دی ته وایي MDT ملټي ډسپلنري ټیم دې کې سرجن وي دې کې ریډیو تھراپسٹ آنکالوجسٹ وي ډاکټر کینسر والا او دې کې هسټوپیتھولوجسٹ وي چې هغه تاسو ته ښایي چې یاره ما کوم قسم سیلز کتلی دي نو دا 3 کسانو ټیم چې کوم دی که نه جي دا یو فیصله کوي چې یاره د دې ډرګ ټریټمنټ آفټر د اپریشن به څومره موده او دا به څومره موده به د مریض اخلي او د دې فالو اپ به څنګه کېږي نو دین دے آر آل رائټ.
ښه جی خسر مونږ ته لږ اوس د بایوپسي باره کې وایي چې داسې دي. بایوپسي یو داسې عمل دی چې تاسو یو ټیشو باره کې کله دا غواړئ چې یاره د دې تشخیص مکمل وشي که نه جي یو سرجن راشي هغه وایي چې یاره دا خو اسم نه دی دا فایبرویډینوما دی دا سه فایبرس غوټه دی یو راشي نه جي دا ملیګننټ دی بل راشي نه جي دا خو 9 دانه دی صحیح نو دا ټول بیا هغې کې واړه غوندې نان انویزیو طریقه راشي صحیح هغې ته وایي ټرو کټ بایوپسي صحیح لکه نیډل پکې واچي ستنه پکې واچي او هغې سره اسپیریټ کی سپینډ وده کې ګوري دې ته وایي فاین نیډل اسپیریشن سایټالوجي FNAC. دویم دا دی چې ټرو کټ بایوپسي دی هغه کې نیډل غټ وي هغه کټ پیس واخلي له غوندې ټیشو نه او هغه ټیسټ کی نو هغې کې پته ولګي یاره چې دې کې چانسز څومره دي صحیح 80 to 90% کیسز هلته ډایګنوز شي ټیک ټیک نو بیا هغې ټریټمنټ سره فیصله وکړي. صحیح ټیک ده. اور اوس سر اوس به راشو چې اپینډکس لږ دې باره کې هم وایي چې اپینډکس څه دي اکثر داسې ویل کېږي چې موږ ګورو چې اچانک چې د دړ راشي ټیک شوه او هغه چې هاسپټل ته لاړ شي نو ایمرجنسي کې هغه اپریټ کوي دا ویل کېږي مخکې نه موږ ته ولې پته نه لګي دا لږ وایي. یاره جي دا خو اپینډکس یو ریډنډنټ خو اوس نشي ویلی اټس ابډومینل لیمفاید آرګن او دا یو پروټیکټیو د دې سمپټمز هم شته دي د دې فنکشن هم شته دي دا کوم ځای لارج ګټ او سمال ګټ ملاویږي لکه مونږه میدا دی بیا هغې نه پس سمال ګټ دی بیا هغې نه پس لارج ګټ دی دا اسې دي د انسان د GIT نو کوم ځای سمال ګټ ختمیږي او لارج ګټ شروع کیږي رائټ لوور ابډومن کې هلته کې دا ریډنډنټ یو آرګن پروت دی هغې ته وایي اپینډکس دا کله کله بلاک شي څنګه بلاک شي هارډ سټولز پکې لاړ شي هارډ سټول ته مونږ وایو فیکولیت هغه سټون غوندې یو سټون ویچ بلاکس د لومن نو هغې خو مخکنی اینډ خو الریډي بلاک دی چې شاته نه سټون پکې ونښتو نو دا بلاک شي نو دې کې بیا سیکریشن پینټ اپ شي پس پکې جوړ شي انفیکشن راشي او هغه ټول یو دم پین وکړي او دا سویر سډن پین دونه زیات وي چې ما یو ډاکټر کتلی ډاکټر مې کتلی هغه ما ته راغی نو ما ته وی ډاکټر صاحب ما ته ګوتې موړه ما ته اپنډسایټس دی بس ګوتې موړه ما ته سخت درد دی It's such a severe pain. It does not allow you to touch his right side abdomen. هغې کې تاسو بیا فوراً اپریشن کوئ ولې چې هغې کې چانسز دی پرفوریشن ډېر وي غند او مواد او هغه پیپ چې دننه دی زهریله مواد هغه خېټې کې پھیلاو شي نو هغې نه مریض مړ کېدو خطره وي ټیک ده سیپټیسیمیا کې لاړ شي صحیح خسر اوس د تریخي کې اکثر کاڼي وشي د دې حوالې سره هم وایي یو خدای لږ موږ ته پلیز وایي چې زموږ لایف سټایل څنګه پکار دي داسې کم خوراک دی چې هغې نه موږ احتیاط وکړو او کم داسې خوراک دی چې هغه د موږ خپل ډیلی روټین کې یا دسترخوان کې موږ شامل کړو او بیا تاسو د تریخي چې کم دا کاڼي دې حوالې سره لږ پلیز موږ ته وایي. ګوره چې تریخي کاڼې جوړېږي سړو کې هم جوړېږي او ښځو کې هم جوړېږي خو ښځو کې لږ زیات جوړېږي ولې چې ښځو کې څه هارمونیک چینجز هم داسې وي چې هغه کې فیټ کانټینټس لږ زیات وي کولیسټرول پکې زیات وي پیګمنټس پکې زیات وي او ځینې بیمارۍ داسې دي چې هغې کې تریخې کې جراثیم پاتې شي لکه اوس ټایفاید فیور دی فار ایگزامپل د یو جراثیم سالمونیلا ټایفای نه کیږي نو هغه بیکټیریا چې کوم دی هغه خو ختم شي الیمینیټ شي وینې نه او جګر نه او تورې نه دې کې پھیلاو وي نو کله مونږ انټي ټایفاید ډرګ ورکو لیکن ډیډ بیکټیریا چې کوم دی هغه مړ سالمونیلا مې بي لایینګ ان د ګال بلیډر وداوټ د نالج اف د پیشنټ هغه پکې پروت وي هغې باندې بیا ډیډ بیکټیریا باندې رو کرسټل ډپازټ کیږي هغه کرسټل راځي د بایل نه بایل څه شی دی صفرا دی صفرا څه شی دی هغه بایل جمع کیږي تریخي کې د لپاره قدرت جمع کوي چې کله تو خوراکو کې فیټي میل واچې نو فیټي میل څنګه چې هغه ځای ته رسي انټسټاین ته سټمک نه لاندې هغې باندې ګال بلیډر خپل کنټرکشن کوي او بیا هغه ازمایي ستا فیټ ٹھیک ده که نه جي نو که دا عمل روزانه یو ریزنیبل حد پورې وي نو بیا ټیک دی کله دا زیات شي او کولیسټرول زیات شي پکې او ته هلته ایکټیویټي هم نه کوې څه ایکسرسایز هم نه کوې څه گیم هم نه کوې نو بیا دا کولیسټرول سټیګنیشن پکې کیږي دا پیګمنټس چې کوم دي دا جمع کیږي او دا هغه هلته کرسټلایزیشن کیږي او هغې سره بیا لیئرز ټو لیئر سټون جوړ کاڼې ته جوړ شي
ها سر دا هم لګ مونږ ته وایي چې د ټریټمنټ علاج بیا تاسو څنګه کوي د دې چې د میډیکیشن سره علاج کی دوایانو سره چې هغه ریزه شي اکثر وایي چې دا بیا تاسو چې کوم یورین ریټریکټ یا چې کوم یورین د هغه کې اوزي نه چې دا خو ګال بیډر والا کاڼې خو ټریک نشي ہوتے ولې چې ګال بیډر نه لاندې یو نالې وي چې هغې نه بایل یا صفرا لاندې کامن بایل ډکټ نه بیا انټسټاین ته ځي که نه جي نو هغه ډېر نرۍ غوندې هغه ډکټ وي هغې کې بیا کاڼی چې جوړ شي هغه بره بیا ګال بیډر کې پروت وي هغه بیا لاندې نه شي تللی او که لاندې لاړم شي نو که وړوکې سټونز وي غټ سټون خو بالکل نشي تللی خو وړه سټونز کله کله سلیپ کېږي لکه څنګه چې ګردې کې اکثر وي نو هغې کې میډیکیشن سره هغه داسې وشي خو په دې کې داسې نه کېږي اپریشن به کېږي ٹھیک تا ها سر اوس موږ ته دا هم وایي د هرنیا باره کې چې هرنیا لږ اسان الفاظ کې وایي چې کم زموږ کتون کې دي عام فهم الفاظ کې چې هرنیا څه ده د دې ټریټمنټ څه کول دي تاسو څنګه ټریټمنټ کوئ څنګه علاج کوئ او احتیاط څه دی ګورې جي هرنیا بیسیکلی هغه شی ته وایي چې ایبډامینل وال کې چته یو کمزوري راشي هلته کې یو سوری ډیولپ شي او هغه سورې نه بیا انټسټاین والا کنټینټس لکه کلمه یا کلمې چربي چې کوم دی اومنټم هغه هغې ګیپ کې لاندې ځي نو دې ته وایي هرنیا دا امبلایکل ایریا کې هم کېږي امبلایکس نه پاس او لاندې هم کېدی شي دې ته پیرا امبلایکل وایي او سړو ته عام طور باندې انګواینل ایریا کې وي ولې چې هغه کارډ چې کوم دی هلته یو ویک پوینټ دی چې سپرمیټک کارډ ویچ ګوز ټوورډز دی جینیټیلیا هغې کې بیا ویکنیس وشي نو هغې کې یو سیک ډیولپ شي او بیا هغې کې کلمه لاندې ځي نو هغې ته کله کله کلمه چې لاندې لړ شي هغه بیا ابسټرک کېږي او هغې سره مریض سخت درد راځي نو هغې د وجې نه هغه ټریټمنټ کول غواړي د دې بس بیسک ډیولپمنټل کاز دا دی چې خلک کوم سټرین وس جاب کوي کوم کنسټیپیټډ وي او سټولز باندې سټرین کوي چاته ریټینشن وي یورین کې او غدود غټ شوي مثانه کې هغه سټرین کوي نو دا داسې وجوهات دي چې هغې د وجه نه دا ابډامینل وال کې یو ځای کې کمزوري پیدا شي او هغې کې بیا دا کلمه روزي یا مومنټم روزي هغې ته وایي هرنیا داسې ښځو کې هم بچو پیدا کولو سره امبلایکل ایریا ویک شي او هغې کې هغه امبلایکس یا مډ لاین ایریا کې چېرته ګیپ پیدا شي نو هغې کې بیا هرنیا روزي تاسو به ګورئ ځنه چې چا پریګننسیز ډېر شوي نو هغه غریبانو ته دا امبلایکل ایریا کې هرنیا پیدا شي صحیح ٹھیک شو نو سر تاسو که مونږ ته ووایي چې لایف سټایل ټوله خبرې راشي تاسو زه خبرې اورم نو لایف سټایل او چې کوم ډایټ دی هغې طرف ته اخره کې خبره راځي نو هغې حوالې سره لږ ډیټیل کې مونږ ته هم ووایي چې مونږ له څنګه لایف سټایل پکار دی د یو صحتمند انسان که زه تاسو نه تپوس وکړم چې د هغه لایف سټایل یا د هغه چې کوم فریم دی د ژوند د خوراک د ډایټ هغه څنګه پکار دی موږ ته پلیز ووایي داسې پکار دی چې هر یو سړي ته پکار چې بیلنس ډایټ اخلي که نه جي اوس سهار ټایم کې تاسو پاسئ مونځ وکئ بیا لاړ شي لږ واک وکئ ایمټي سټمک باندې نو هغې ته وایي ورک آؤٹ دا یو ډیلی روټین پکار دی هر یو بوډا وي ځوان وي ایون ماشومانو ته هم پکار دی ماشومان خو خیر اسم ایکټیویټي ډېر کوي گیمز وغیره کوي لیکن هر یو سړي ته پکار چې لږ ډېر هغه ایکټیویټي کوي نو دا ایکټیویټي ان د مارننګ از ویری ګډ چې تاسو واک وکئ یا جاګنګ وکئ که کولی شئ که نه شئ کولی سمپل واک وکئ نو هغې سره به دا थोड़ा कैलोरीज به برن شي او بیا تاسو راشي بریکفاست وکئ نو اوس د بریکفاست کې هم تاسو بیلنس ساتئ چېرې یو هګۍ به وخورم یو ټوسټ به وخورم یو کپ چای به وڅښم یا دوه ټوسټ به وخورم لیکن دیر شوډ بی بیلنس دا نه دی چې زه حلوا وخورم پراټې وخورم او بیا چې کوم نه درې هګۍ وخورم نو بیا ډیفینیټلی ایکسس اف ایوریثینګ از بیډ نو هغه کې لیمټ چې ته ساتئ نو بس دیٹ از کالډ بیلنس نو دا ډایټ کې چې لیمټ وي نو دین یو ول بی ا سکسیسفل پرسن تا به هیڅ شی به تا ته به نه لګي او که دا تاسو نشئ کولی نو دین انفارچونیټلی the extra fat will deposit, obesity will occur, gallbladder will get stagnated and bile will get stagnated. जोड़ों के बाद दर्दों पैदा शी, diabetes बोशी, hypertension बोशी, नो that all the complications दी inactivity दे वजह ना ओ unbalanced खुराक कोल सर. दाने दी कोल पका. Vegetables ज़्यादा वाखले. ठीक था. Pulses वो ज़्यादा वाखले. वो लगो खरे वो का और दा चर्ग वगैरह दे fish दे दा different diets दी. दा तासु कोले शे. Instead of taking too much sweets and chocolates and fats and Coca-Cola and these things, that ठीक नहीं.
ټیک خسر دا تاسو د ډایټ خبره کول نو زما ذهن کې دوه کوېسچنز راغله. کافي انټیک ډېر خلک وایي چې دا ډېر ښه دی، ډېر خلک وایي چې دا نقصان دی. ما ته اوس نشته پته او زما په رنګ نور هم داسې خلک وي چې آیا دا کافي انټیک چې دی هغه ښه دی که نه دی؟ کافي انټیک از ګډ بټ ټو ا لیمټ. صحیح. لکه یو کپ کافي دی تاسو ځینې خلک ملک سره څکي او ځینې خلک داسې دي چې دے کین ټالریټ بلیک کافي کاوا غوندې تریخ کاوا غوندې چې هغه څکلی شي. چې کوم خلک دا څکلی شي نو اٹ هیلپس ان کنټرولینګ یور ویٹ. it is a product which definitely burns calories and also helps in reducing the weight. نو دا ډایټ کې کیلری یو کپ کافي یا 2 کپ کافي ښه شی دی. او ځینې خلک چې کوم دي ما غوندې زه خو بلیک کافي نشم څکلی نو تاسو ملک والا څکلی شئ. صحیح ده. خو بټ کافي از ناٹ بیډ ان 1 or 2 cups in the 24 once in a while تاسو اخیستی شئ. ښه ټیک شو. اوس سر را به شو د اپریشن طرف ته. اپریشن خبره به دوباره وکړو چې کله تاسو کله داسې مریضان obviously کیس ټو کیس ویری کوي. مریضان هم یو رنګ ټول ني چې څنګه خلک وایي چې دا د ریاضي سوال دی 2+2 is equal to 4 نو هغه نه ټیک شو. نو که زه اوس دا تاسو نه پوښتنه وکړم چې بعض داسې مریضان چې د هغې اپریشن کله وشي نو هغه اپریشن نه پس چې دی هغې کې یو عجیبه غونته کې بوجلپن یا سستي یا داسې تاسو وایي داسې ټول داسې هغه بیډ هیبټس غونته کې راشي پاڅېدل نه بیډ نه نو دا ولې کېږي تھکاوټ؟ او بس دا لږ داسې وي چې د اپریشن نه پس لږ ډېر لاس اف پروټین کېږي که نه بدن نه. هر یو اپریشن نه پس لاس اف پروټین کېږي نو هغې کې سړی لږ لیتھارجک شي او انرژي لږ کم فیل کوي. بٹ ګریجولی دا فزیوتھراپي ډپارټمنټ چې کوم هسپتالونو کې ډیولپ شوی دی که نه جي د همدې لپاره ډیولپ شوی دی چې مریض نن اپریشن شو نو په سهار افټر 24 hours فزیوتھراپسټ راشي هغه پاسوي هغې ته لږ ډېر درد هم کېږي هغوی زه نشم پاسېدی خو بیا ما فزیوتھراپسټ هغې سره مدد کوي او هغه کټ نه اوچتوي او ورکاوټ پې کوي او بیا دین هی میکس هر واک نو دا دې سره بیا هغه دا شی کم شي. او هغې ته هم پکار دی چې اپریشن نه پس خپل خوراک هم خیال ساتي او خپل لږ ډېر واک هم خیال ساتي نو بیا به هغې ته دا ان ایکټیویټي دا به نه فیل دا مسله بني. سر اوس به لږ راشو اوبیسټي طرف ته چې دا غټوالی وي او زه د هغه عام غټوالي خبر نه کوم هغه غټوالی چې هغه انسان چې دی که هغه ښځه یي که سړی وي چې هغه بیا پاسېدی هم نشي خوځېدی هم نشي. زه د هغه غټوالي خبره کوم نو هغې کې پکار څه ده چې یو عام انسان له یا غټ کس له هغه له څه کول پکار دي په فرست سټیپ کې او بیا هغې دپاره بیا اکثر چې دی اوس اپریشنز هم راوتي دي لیپروسکوپي اف آی ایم ناٹ رانګ. نو آیا د لیپروسکوپي تاسو کوئ او بل چې کم زما ذهن کې اکثر راځي چې دا آیا ښه خبره ده چې اپریشن په تھرو چې دی تاسو چې کم فیټس دي یا چې څه هم چربي ده هغه چې دی تاسو نه بهر وځي؟ او جی هغه داسې اوس پروسیجر راغلی دی که نه جي چې د لیپروسکوپ باندې مونږه د ګیسټ هغې ته سلیو ګیسټریکټمي وایي. سلیو ګیسټریکټمي مطلب دا دی چې معده مونږ کلپ کو او معده کټ شي او معدې نه یو ټیوب غوندې جوړ شي. ٹھیک ده. اٹ کنټینیوز ود د ریسټ اف د انټسټاین. صحیح ده. لیکن چې ایکسټرا تھیلی دی د معدې ډایلیټډ تھیلی دی هغه کټ شي. ٹھیک ده. هغې سره ورسره لږ فیټ هم هغې لرې کړي او باقي معده کلپ سره هغه لکه بند کړي. ٹھیک ده. نو دې کې اوس دا وشي چې چونکې معده کټ شي نو تقریبا 3/4 حصہ معده خو کټ شو نو 1/4 چې کوم پاتې شو هغې کې خوراک به څومره خوراک به ځي هغې کې 2-3 چمچ روجي به ځي یو 2 والې روټۍ به ځي یو نیم ګیلاس لوګه به ډېره نه ولاړ شي نو هغې لوګه نو انټیک کم شي بیکاز دیر از نو سپیس انسایډ چې تاسو خټې ته دا خوراک واچوئ که نه جي نو هغې سره بیا رو مریض وزن کمیږي. انیشیل ډیز کې هغې ته لږ پرابلم وي چې میټابالزم یې موږ ته هغه ریټ کې رواني بدن خو هغه دی والیوم یې ډېر غټ وي خټه هم دمه نه وي بدن هم داسې وي لیکن ګریجولي هی لرنز ټو ټیک لیس فوډ او هغه بیا آخر کې خوراک خپل رو کم کړي او بیا کمزور شي او بیا ایکټیویټي زیات شي. صحیح. ښه سر دی کې ما یو بله پوښتنه کوله دا چې کوم دا اپریشن وشي
نو هغې نه پس چې دی اوبویس یو ډېر غټ انسان دی نو زمونږ دا سکن چې دی هغه سیاږي کېږي نه ځوړند نه شي چې دومره مقدار کې چې دی ستاسو بدن نه چې دی فیټس وځي نو هغه چې کوم سکن دی نو هغه سیاږي کېږي نه آی د پاره بیا څه کوي نه بس هغه خو ورو جي د سکی کې نه چې بیا هغه څنګه خوراک هغه کمیږي کنه جی نو هغه بدن هم ورسره کمیږي هغه دا چې فیټ برننګ کیږي کنه ټیک ده بیا کله چې واک کوي نو هلته خوراک ډېری نه نو خپل باډي چې کوم الریډي سټورډ فیټس دي هغه برن کوي صحیح ده نو هغه سره بیا دغه شي نو هغه کې دا لیکسټي ډېر خبره پکې نه راځي بلې چې ګریجولی اټ لرنز ټو بیهیو اکوموډیټ اټسلف هغه کې بیا دومره لیکسټي یا چھچړه غوندې نه جوړېږي بړې بندانه خلکو دا خیالي چې زما بدن نه به دغه لوز شم او جی بالکل ایگزیکټلی دا نه شي کېدی هغه به رو به بس په خپله به ټیک شي ټیک ده صحیح اور بل ما یو تپوس کولو چې تایرویډ دا ډېره زیاته مسله ده خلکو ته ښکاري نه خو وي نو د تایرویډ باره کې وایي مخکې خو موږ ته دا وایي چې دا څه دي بیسیکلی اور دې کې څه احتیاط کول پکاري تایرايډ چې کوم دی کنه چې دا یو مرې لاندې سکه یو حدود دی چې مرې فرنٹ باندې او دا سانس ناله چې کوم اپر پارت دی جی هغه سره دا اٹیچډ وي او د دې ډیر زیات فنکشنز دي دینه بغیر لایف پاسبل نه دی اٹ از ا ویری میجر انډوکراین آرګن صحیح انډوکراین مطلب دا چې داسې حدود دی چې د کې سیکریشنز ډایرکټ بلډ ته ځي د دې او هغه کې د ټول بدن گروث میټابولیزم هغه کیلشیم لیول د بون گروث دا ټول اکټیویټیز هغه باندې هغه ډیپند کوي ټیک ده نو تایرايډ ګلینډ یو داسې هارمون پروډوس کوي چې هغه ته وایي تایراکسین کنه جی نو هغه تایراکسین یو خاص خپل لیمټ وي یو رینج وي هغه رینج دوران کې چې دا وینې ته ځي نو دا ډېر فایده مند دی بدن لپاره هم ډېر ښه دی بلډ پریشر لپاره هم ښه دی سړي انټیلیجنس لپاره هم ښه دی د سترګو لپاره هم ښه دی هر یو اکټیویټي لپاره هغه لیمیټډ کوانټیټي اف تایراکسین شوډ گو ټو د بلډ ډیلی صحیح ده لیکن چې کله دا تایراکسین زیات پیدا کېدون شروع شي یا دننه داسې اکټیویټي راشي په دې حدود کې هغې ته وایي تایروټاکسیکوسس یا هایپر تایرايډزم بیا څه کېږي بیا هغه کې دای چې مریض ته نبض هم تیز چلیږي ښه جی بلډ پریشر هم زیات شي سترګې هم داسې بار راوځي ته نو تاسو لیدلی مریض چې ټول سترګې به داسې بار راوځي او ټمپریچر هم هغې ته کېږي ښه جی ښه او خوب هم ورته نه ورځي ښه جی نو دیز آر کالډ سمټمز آف هایپر تایرايډزم یعنی حدود ماغه دی ورکه غو پرو دی دلته دی کې لیکن هغه اکټیویټیز زیات شوي دي نو هغه لپاره به داسې دوايانې دي چې هغه تایراکسین لیول کنټرول کوي صحیح ده په مختلف طریقو سره ځینه په ډایرکټ فیټ د سیلز باندې اثر کوي ځینه په وینه په تھرو اثر کوي او هغه تاسو تایراکسین لیول کموي چې تایراکسین لیول نارمل رینج کې راشي هغه ته وایي انټي تایرايډ ډرګز ټیک اوس ځینې بیماریاں داسې دي دا خو میډیکل ډیزیز دی صحیح ده د ته وایي تایرايډوکسیکوس بل ډیزیز داسې چې هغه کې یو حدود ډیولپ شي تایرايډ کې خپل حدود ډیولپ شي او اکټیویټي تایرايډ زیاتېږي تایراکسین خو هغه نه پیدا کوي چې مریض ته خطره پیدا شي خو هغه ګلینډ اکټیویټي دومره زیات شي چې هغه دلته غوټه جوړ کړي دلته نو ځینې ښځې به تاسو سړي به ګوري چې هغې کې مرۍ کې دلته بالز پروت دي دلته او ځینې خو ډېر غټ غټ او ځینې بیا سام به شپې ما بندېږي ځینې بیا دومره غټ شي نو هغې لپاره بیا سرجري پکار دی ټیک ده خو که حالات لږ په انیشل سټیجز کې نو میډیکیشن سره هم ټیک کېږي میډیکیشن سره بیا چې هغه خپل لیول کوي که نه صحیح ده تایراکسین او ټي ایس ایچ تایرايډ سټیمولیټنګ هارمون چې هغې نو دا بیا کېږي که نه نو که دا کله کله نارملی هم اکټیویټي دی کې کېږي او حدود ډیولپ شي نو بیا هغې کې سرجري کول پکار دی پکاري مسټي ښه سر تھینک یو سو مچ تاسو موږ له دومره خپل ټایم راکو ټایم موږ سره بالکل زه وایم چې سر ته رسېدل دی نشته موږ سره ټایم تاسو پلیز اخره کې زموږ کتونکو ته څه میسج راکړئ بس ما میسج خو جي دا دی چې یو هسپتالونو کې خدای تعالی موږ ته دا توفیق راکړي چې موږ هاسپټل خپل ډیولپ کو او ښه طریقې سره سپیشلټیز پکې ډیولپ کو او
مریضانو ته مونږه چې کوم غربت ډېر زیات دی عام پبلک مونږه افورډ کولی نشي پرایویټ ټریټمنټ چې دې لپاره مونږ داسې کارونه وکړو چې دوی ته مونږ هاسپټلز کې فری او سفیشینټ اور ایفیشینټ ټایپ اف ټریټمنټ ورکولی شو جی بالکل امین اور تھینک یو سو مچ ونس اگین سر تاسو موږ خپل دومره ټایم راکو دومره ګټورې خبرې تاسو کې تھینک یو جی ډېر مهرباني تھینک یو ویری مچ تھینک یو ګرانو کتونکو اوریدونکو دا و زموږ نننی پروګرام امید کوم تاسو به هم د ډاکټر عبدالصمد صاحب چې دی خبرې چې دی ګټورې خبرې یا معلومات چې کوم سره شیر ک هغې نه به تاسو فایده اوچته کړي موږ ته نه هم ډېره زیاته فایده اوچته کا ټایم مونږ له بالکل اجازت نه راکوي راتلونکي پروګرام کې به تاسو سره ملاقات کیږي د هغې دمې پورې الله پامان